جناب صدر مجلس معزز علماء کرام او د دغه کلیو علاقې سره تعلق لرونکو زما ډیرو محترمو، خصوصا زمونږ ډیر محترم رو د دغه ادارې او د دغه کلیو علاقې سره ډیر محبت کوونکي او دا کلیو علاقه چې پې روښانه ده، زما محترم ورونو دا دوه درې روښانه چهرې دي زما، او د ډیر کارت او ډیر وخت نه د دین خدمت کوي او دغه اداره دا دی کامیابه کړې ده زما. د میدان دا خاوره چې نن دا باغ او بهار لګېدلی دی او دا ښکلې ماشومان او ګلان او دا پلاران چې خوشحاله دي بچولې زیرې راوړي، دا د دغې علماو برکت دی زما. نومونه اخیستل به داسې چې دا به په ما فرض وي. زمونږ ډېر محترم رو، زمونږ ته ډېر قدردان او د زړه نږدې ملګري زما مولانا امین الله صدیقي صاحب دامت برکاتهم، مولانا حمید الحق صاحب دامت برکاتهم، مولانا ارشاد الله صاحب دامت برکاتهم، جمله څومره اساتذه چې د دغې ادارې دي زه تمامو مشکور یم، خو دا درې زموږ زړه ته ډېر نږدې دي ځکه د دین کار کوي. دا علاقه او دا چراغ دی بل کړی دی. یو درخواست عاجزانه به دا کوم چې دا چراغ چېرته مړ نه شي. دا علاقه دا خدای پاک ډېره ځلولې ده او دا د دې علماو برکت دی زما. دوه خبرې درته کوم، ډېر وخت دا مجلس لګېدلی دی، تاسو به ستړي شوي، زه دوه درې خبرې کوم اتفاق به وکړو زما. د طالب او د عالم او په دې معاشره کې یو لوی مقام دی. زمونږ خلک د علماو ډېر سپکوي، طالب ته په سپکه ګوري او دا خبره عامه چلېدلې ده چې زه خپل بچی دین مدرسې ته بوځم نو څه به خوري، موږ څه خورو. دا مولانا امین الله صدیقي صاحب څه خوري، ته په خدای یقین وکړه هلکه موږ څه وخوړو. قسم دی د دې کلي د میدان د خانانو نه بهترین رزق خدای پاک علماو نه ورکوي. خپل بچي دا د دین خادمان کوي. صاحب د مرقات ملا علي قاري لیکلی زما. د دیوبند یو لوی عالم شیخ الحدیث مولانا رشید احمد گنگوهی صاحب دامت برکاتهم رحمه الله، یو لوی عالم تیر شوی، یو ځل طالبانو ته درس کوم، د درس په دوران کې داسې په هواره ډاکه کې لګیا، نو په دې درس په دوران کې زلزله او هوا راله باران شو. طالبانو چې باران لیدو نو پټۍ چوتې کړې او کمرې ته دسته یې د مخې منډه کړه، چې منډه یې کړه پیزارتي پاتې شي. چې پیزارتي پاتې شو مولانا رشید احمد گنگوهي صاحب وروسته روان او د خپلې اوږې څادر یې کوز کړو. زه نه یم، صاحب د مرقات لیکلی دي. ملا علي قاري صاحب وایي رشید احمد گنگوهي صاحب د خپلې اوږې څادر کوز کړ او د طالبانو پیزار یې پکې واچول او را په اوږې کړه را روان شو. طالبانو چې دا منظر ولیدو او پوکار یې شروع کړو، په ژړا شو. زموږ طالبان د خدای قسم درته خورم د پېټیس کالر نه د شپاړسم د دغې نه چې دا ډیګرانې راوړي، زما د په رب قسم یې د دې خپل استادانو ډېر قدر کوي، ډېر خیال ساتي زما په رب قسم چې د دې مدرسې طالب العلم چې د استاذ کم احترام کوي دا په سکول کالج کې نشته. ستا سکول کالج ویدانه خو د بې حیایي درس نه کوي. حیا چېرته لاړه؟ نوجوان خو غرق شي. زما وروڼو یاد ساتئ، نن به هغه مور خوشحاله وي او هغه پلار او هغه کورنۍ به خوشحاله وي چې دې علماو ورته دا حافظ ولیکي. دا د قرآن حافظ
زما ورور ډېر لوی خیر خور شو په دې کې خبره مې دې په کوله مختصر دی زما طالبانو چې دا منظر ولیدو په ژړا شو چې په ژړا شو چې واه شیخ صاحب خو بېادبي وشوه او راله او په ژړا او په ایذان شو چې شیخ صاحب موږ نه بېادبي وشوه موږ معاف کړه ستا د څادر موږ نه بېادبي وشوه ستا د اوږې مبارکې موږ نه بېادبي وشوه دا څه وشوه د موږ په ایذان ستا د اوږې سره او د څادر سره ولګېده بېادبي وشوه حضرت ته په ژړا شو مولانا رشید احمد گنگوی صاحب هغه وخت یو جمله وفرمایله وی طالبانو تاسو د دین ګلان او ستاسو بارک رسول الله مبارک ټول وایه شوق سره صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تالیف کله دین د پاره وځي فرشتې ورته وزرې وایي وی طالبانو تاسو خو د دین لپاره راوتئ او فرشتو درته وزرې غوړلې دي نو ستاسو د پیزار دوړه دا د فرشتو د وزرو سره لګېدلې ده او زما د څادر زما د اوږې سره لګېدلی دی نو ستاسو د دې چپلو او د دې پیزارو دا دوړه زما د څادر نه دا معزز او معطر او بهترین ده دا د طالب مقام یو جومات کې طالبان اوسېدل د یو سپینګیري بابا مولانا وټیرا د طالبانو مقام د تخې معاشره کې ډېر کم کوز د مونږ د طالبانو تر خلک ډېر سپک نظر کوي زما مکه دین عالم پورې سپک مه ګوره معاشره چې آباده ده د علماو برکت دی زما د علماو سعی کړي کوششونه یې کړي محنت یې کړی قسم درته خورم داسې وخو چې په کلیو په کوڅو په علاقو به چېرته حافظ د قرآن نه ستاسو د میدان په ګېټ او چوکټ کې مولانا امین الله صدیقي صاحب او د دې د دوه دوستانو په چوکټ ته تحافظ ودول دا د دې ادارو برکت دی زما نو بابا صاحب به روټۍ راوړه د طالبان خو خپل من کې مذاق کوي نو په بابا یې د غوی نوم بابا ته به یې غوی نو یو ځل چېرته بابا ډوډۍ لیټ کړې وه طالبانو ګیشي نو طالبان